یو مریض شته چې د هغه بچهدانی بند دی او ستا په دم باندې بچهدانی کولو شوي بالکل په ثبوت ورته ښیي. نه ډاکټرانو له ځي وایي زما دې ځای کې درد کېږي بچهدانی کې درد کېږي دا داسې یو جادو کېږي چې د زنانه بچهدانی به بالکل کلکه داسې بند کتونکي چې ما نه څه شی مطالبه کوي چې یاره ته ما ته مریض وښیه چې ستا په دم جادو والا ټیک شوی دی زه ورته ښیم. که ستا کتونکي دا وایي چې یاره ما ته وښیه چې ستا په دې دم باندې ماشوم شوی دی بالکل یې ورته ښیم. هغه دی دا ماشوم ستاسو په وړاندې دا زه تاله بالکل ثبوت در کوم پرون نه او بله ورځنۍ خبره ده د کوواټ یو ماشوم الحمدلله پیدا شوی دی. شفا ورکوونکی دا خو الله ذات دی. موږ به خپله خواري کوو. هغه مریضان چې ما درنګو کې وایي کاري صاحب ما له علاج وکړه خو وارنټي راکې نو زه ورته یم نه ورنټي ورکول دا عقیده لرل دا کفر دی او دا شرک دی. زه ما ورته ویل زه چاله ورنټي نه ورکوم. یو سړی راغلی 25 تعویضونه یې په دې خېټه لیکلي وو نو دې خلکو له زه دا پیغام ورکوم چې تعویضګرو پسې مه ګرځئ چې ته لاړ شې واده له تعویض ولیکي چې ټیک به شي نه په تعویض نه ټیک کېږي. په تا باندې چې کم جادو شوی دی یا کم بندش لګېدلی نو د دې دپاره به ته کاټ یعنی عملي چې کم توړ دی د هغې دپاره به سړی ګوري. نو ماله مه راځئ په ټوله معاشره کې وګورئ داسې سړي له لاړ شي چې چېرته عالم وي داسې سړي له لاړ شي چې هغه ستا مال ته ستا عزت ته غل نه وي. مولانا صاحب تاسو د دم پیسې الي یو که نه دا راته وایي ملګري مونږ خو چې دا کم دم کوو زموږ سوداګانې استعمالیږي لکه دغه ګیس باندې مونږ چې خطرناک جادو پچوي نو مونږ د ګیس د هور په ذریعه ختمو. ګیس ورکې لګي چې د چا بچي نه وي د هغې دپاره لونګ یا چوارې یا کجورې دا دم کوو هغه ورکې لګي نو مونږ مجبوره یو خامخا به پیسې اخلو. دا خو مونږ د خپله ځانه چاله نشو ورکولی. ډېر خلک د فری دمونه کوي نو تاسو ولې فری نه کوئ؟ نو فری دمونه خو خلک داسې کوي چې یا بل ورځ هم هنګونه یو کس راغلی وایي په 15,000 روپۍ مې ګاډی وکړو او 400 طرف ته دغه یو ځای یادولو ویل هلته لاړم او ماشوم مې وروسته وایي یو چوف یې وکړو وایي داسې نارې کوو ما ته چې ځه وایي ما ورته ویل چې مولانا صاحب تا له خو زه ډېر سپېشل راغلی یم په 15,000 مې ګاډی کړی وي ما ته چې هغه دم دلته نشته دی بس دله مې دم وکړو دا کار دی ځه. نو د فری والا بیا دغسې کارونه کوي. حاجي نو تاسو پکې څه کوئ چې مونږ له کوم رنګ خلک راځي دلته په کټونو کې روډي کټ کې پروت دي د جادو د وجې نه الحمدلله دلته نه په خپلو خپو ځي. الله کلام تاسو نه وایي جي مونږ د الله کلام وایو خو مونږ چې اول مریض ځان ته مخې ته کښېنو نو معلومات وکړو د مریض د سر نه واله در بیخه پورې ټول در خپو پورې ټول اکسره وکړو چې د ده کومه مسله ده. بعضې مریضان راسي وي په سر باندې مې درد دی ټول عمر مې سر خوږېږي څوک وایي زما کولمو کې درد وي څوک وایي زما په وینه کې مطلب ګرمایش وي بدن مې ګرم ګرم کېږي څوک وایي زما د سینې ډوکې خوږېږي دا ټول د جادو اثرات دي. نو چې دا مریض ځان ته مخامخ کړم زه اول خو 15-16 منټو کې د ټوله اکسره وکړم بیا نیمه ګنټه په ده باندې لګي چې د صفایي کومه نو چې یو مریض له زه نیمه ګنټه ورکوم او د جیبه پې خرچم کوم نو زه به څنګه فریدم کوم. زه اول خو 15-16 منټو کې د ټوله اکسره وکړم بیا نیمه ګنټه په ده باندې لګي چې د صفایي کومه نو چې یو مریض له زه نیمه ګنټه ورکوم او د جیبه پې خرچم کوم نو زه به څنګه فریدم کوم. دا خو منلو ته خبر راځي خو زه مولانا صاحب داسې راته وایي جي تاسو مخکې م ویلي چې زه د ماشومانو علاج کومه د ماشومانو دم درود کومه او الله تعالی ډېر شی پیدا کړي دي که نه نو دا حقیقت دي او که نه هسې ګپ لګوئ په دې سوشل میډیا څه ثبوتونه ماله خول شي. دا اوس به انشاءالله دا ویډیو کې دا ماشوم به دا ملګري وګوري دغه دی دا ماشوم ستاسو په وړاندې دا زه تاله بالکل ثبوت در کوم پرون نه او بله ورځنۍ خبره ده د کوواټ یو ماشوم الحمدلله پیدا شوی دی. په 2024 کې مونږ سره تقریبا څه د پاسه 13 ماشومان پیدا شوي دي 25 کې تقریبا 8 ماشوم روان دی چې مونږ له زیرې راکړی کېږي چې کاري صاحب ماشوم پیدا شو الحمدلله. دنیا خلک متاثره دي دنیا خلکو له الله اولاد ورکو زمونږ په خوله نه د الله په دې کلام یې وله ورکو. زبردست. مولانا صاحب دا اولاد چې نه کېږي د دې وجه څه ده ولې نه کېږي اولاده؟ ملګري د پښتنو ملک د اکثریت چې د چا اولاد نه کېږي دي ډاکټرانو پسې منډې وایي. زه خو بار دا وایم زه په خپل جومات کې بیان کې هم دا وایم په علاقه کې هم چې داسې خبره دا وایم چې خلکو صرف ډاکټران پسې مه منډې وایي لږ روحاني علاج هم کوئ پښتنو کې اوسېږئ پښتنو کې پښتانه د بنه اسرائیلو نه زیات لګیا دي حسد او کینې کوي. د زنانه چې کومې زنانه ډاکټرانو له ځي وایي زما دې ځای کې درد کېږي بچهدانی کې درد کېږي دا داسې یو جادو کېږي چې د زنانه بچهدانی به بالکل کلکه داسې بند کړي چې هغې کې بالکل حرکت د هغې اولاد ته یعنې هغه هم لړونیسي ده. دا جادو پې چا کړي وي دا څه پته لګي چې تاسو څه پورې به جادو کابو کړي که نه؟ کابو کول خو مونږ په زرګونو نه چې په لکو خلکو نه الحمدلله کابو کوو. په دې میډیا کې به اوس زموږ دا ویډیو خلک ګوري تا ته به خلک هم وایي چې مونږ له کوم رنګ خلک راځي دلته په کټونو کې روډي کټ کې پروت دي د جادو د وجې نه الحمدلله دلته نه په خپلو خپو ځي هغه خو جدا خبره ده. خو کوم خلک چې تا تپوس وکړو چې یاره دا جادو پې څوک کوي دا پې ولې کوي دا د حسد او د ضد د وجې نه چې یاره د چا مال ته غلي پخوا خو به یو سړي تماچه ټوپک راوایست ډز به یې ورکړو وبې ویشتو
اوس ویشتل نشته بس جادوګر سره کینې وي په ده بچي هم بند کو په ده روزګار هم بند کو په ده باندې دا ژوند هم تنګ که بس هغه غریب کور کې راګیر کړي دا حقیقت دی. دا بالکل حقیقت دي ته چې ما سره دلته کې یو ورځ تېره کړي ته د مریضانو د خولې نه اورې ته به خپله وایې چې دا حقیقت بیا دا خلک دا کمنټونه ولې غلط کوي چې دا دروغ وایي. بس دا خو د پښتنو خو دا کار دی چې دی صحیح شیز باندې غلط کمنټ کوي او په غلط باندې ښه کمنټ کوي ګنې په ټول میډیا ته وګوره پښتون سړی دی به خراب شیز خوښوي په هغه باندې به ښه کمنټ کوي او چې ښه شیز ورته صحیح خبره ورته کوي نو په هغې به غلط کمنټ کوي. تاسو څه ثبوت ورکوي زموږ د کتونکو زبردست. دا بار دیوالونه د څه نه تور شوي دي؟ دا دیوالونه خو ګوره مونږ چې په چا باندې خراب جادو وي او هغه په ټول پاکستان کې ګرځي KPK کې ګرځي خلک مونږ له راځي که نه وایي سله میلانو له لاړم اتیاو له لاړم اویاو له لاړم زه ورته یم سلو له اویاو اتیاو له مزه یو سړي له لاړ شه خو مخامخ د هغه طریقه کار وګوره دلته چې عامل دلته چې مریض راشي زه وله دلته کې کار شروع کړم په دې هور ونه هر څه ختم کړم مریض په خپله وي بالکل کاري صاحب زه مطمئن یم. حاجی کاري صاحب یو داسې هم دا ډېر زیات مسافر دي پې کې هغه ګیلمن شوي زموږ کار نه دی شوی تاسو نه مسافر ډېر زیات علاج کړی دی که نه نو آیا ستاسو دم سره د بار ملک مریضان ښه شوي دي او که نه داسې ګپ دی جي؟ یاره که یو سړی وایي چې ماله د بار ملک نمبر راکړه چې تا چا علاج کړی دی نو موله زه په سوونه ورکولی شم. الحمدلله هغه مسافر چې په ډیرو کې بند ناست وي بند او په ده باندې روزګار کار ویزه ده هر څه ورباندې بند وي بند یو ګوره د یو سړي قسمت کې نه وي چې الله پې بند کړي هغې کې مونږ کار نه ساتو. هغه سړی چې په جادو باندې بند وي په ډیره کې ناست وي د الله په لوی فضل باندې زه ورته ښکاره ثبوتونه نمبر دله در کوم ته ورسره خپله کانټیک وکړه چې یاره کاري صاحب تا له دم کړی ته کولو شوی که نه. داسې یو کس ما سره رابطه هم کړې وه په دې سوشل میډیا به صفا صفا خبرې کوو ځکه چې زه ستاسو ځای له راځم په ما باندې هم خلک یقین کوي که نه او ستاسو په دې پټکي باندې ماشاءالله خلک یقین کوي عالمان یې کاریان یې موږ ډېر زیات احترام کوو خو هغوی وایي چې موږ نه پیسې اخیستې دي کار نه دی شوی د دې څه حقیقت دی وجه څه وه چې دی کار نه دی شوی جي؟ نو یو خبره درته کومه شفا ورکوونکی دا خو الله ذات دی بېشکه. موږ به خپله خواري کوو هغه مریضان چې ما درنګو کې وي کاري صاحب ما له علاج وکړه خو وارنټي راکې نو زه ورته یم نه وارنټي ورکول دا عقیده لرل دا کفر دی او دا شرک دی زه ما ورته ویل زه چاله وارنټي نه ورکوم یقین به د الله په کلام ساتي او چې ته ووایه چې ما ته ستا باره کې یو اعتراض راغلی دی کیدی شي نی ټیک شوی نو بس هغه له به الله صحت نی ورکړی باقي که ما نه مطالبه کوې چې ته ما ته ثبوتونه وښیې زه درته چې څو ثبوت ته وایې زه له در کوم چې دی به ټیک شوي انشاءالله. تاسو واورېده جي زما داسې رونه شته او مولانا صاحب سره رابطه وکړي نو دې کې یو ملګري رابطه کړې وه چې زما کار نه دی شوی مولانا صاحب ما نه پیسې اخیستي تاسو مولانا صاحب ته ویډیو نو ګورئ مولانا صاحب سره ما خبرې وکړه مولانا صاحب وایي چې ما هغه ته ووایي چې هلکه دا کار وکړه دغې طریقې وکړه نو ښه به شي ټایم ته صبر کوه الله به دې ښه کوي زه خو ښه کولو والا نه یم مولانا صاحب زه په هغه ټایم کې ښه پوهه کوم ستا د مخامخ مې هم دې دا تپوسونه وکړه پټ پناه خبرې بني بالکل ښه کولو والا ذات دا د الله دی صحیح ده انسان هیڅ شی هم چاته نشي ورکولی مولانا صاحب هیڅ شی هم چاته نشي ورکولی صرف علاج چې کوم دی هغه سنت طریقه ده کو زړه مو کېږي په مولانا صاحب باندې علاج وکوئ او کو زړه مو نه کېږي نو دې کې څه خبره نه ده بل ځای نه علاج وکوئ چې کوم ځای مو په زړه باندې ښه راځي څه پیغام ورکوئ جي؟ پیغام خدا دی چې د الله په لوی فضل باندې مونږ خپله خواريانې کړي دي زه ټولو هغه خلکو ته ویم چې صرف هغه دمګري پسې مه ګرځه چې هغه په تا چوف کوي یا دله تعویض ولیکي ما له دلته خلک راځي یو سړی راغلی 15 تعویضونه یې په دې خېټه لیکلي نو دې خلکو له زه دا پیغام ورکوم چې تعویضګرو پسې مه ګرځئ چې ته لاړ شي وا دله تعویض ولیکي چې ټیک به شي نه په تعویض نه ټیک کېږي یا یو سړی تا باندې یو چوف وکړي چوف باندې هغه به د الله کلام ویلی هغې کې به ډېر زور وي هغې کې بالکل شک نشته دی خو او هغه د شریعت په رڼا کې تا له علاج وکړي زه وایم هر هغه سړي له لاړ شه خو هغه فراډیانو دوکهبازانو له مه ځه چې تا له یا تش تعویض ولیکي یا درته یو چوف نارې کړي درته وایي زه دا زما کار دی دې نه بره زما کار نشته. مولانا صاحب بې ادبي دې ما پې خفه کېږئ منه زما په سوالونو باندې ولې چې دا زما حق جوړېږي چې کتونکي ملګري زما اوري ډېر زیات عاملان دي نه ډېر زیات غلط الزامات پې لګېدلي دي وایي چې دی دغه شان کار وکړو او ډېر زیات جعلي پکې ناستې دي کوي د دې اصلي او د نقلي د دې پہچان به څنګه زموږ د کتونکي ملګري کوي چې آیا دا عامل چې کوم دی دا صحیح دی او دا جعلي دی؟ نو اول نمبر خو درته زه دا وایم خپل ځان باره کې الحمدلله زه په دې کلي کې پیدا یم په دې کلي کې امام هم یم د دې کلي د خلکو ماشومانو وړو ته سبق هم ښیم په دې ټول کلي کې لاړ شه په نوم باندې د یو سړي نه تپوس وکوې دا ښه سړی دی که دا بد سړی دی نو هر سړی په خپل کلي کې سم سړی پیژني ښه هم پیژني خراب هم پیژني نو ولې یو ځای بل ځای پسې ګرځي او زه هغه خلکو ته وایم چې کم خلک
چوف والا یعنی دمونو پسې ګرځي چې اغلته او اغلته دا عام دمونه خو ستا د جومات امام هم کولی شي د هغه نه بهتر سړی نشته خپل د جومات امام له لاړ شه یا خپل نیا نیکه پلار مور ته کښېنوې ما دم که چې دا کم صرف چوف کوي او ځان ته یې کتارونه جوړ کړي نو زه وایم د دې نه بهتر دا ده چې په خپل مور او پلار ځان دم که او که ته صحیح سړی ګورې نو بیا هغه د ملا او د بل چا کار نه دی توړ دپاره به بیا ته روحاني معالج ګورې چې د هغه استاز وي هغه سره طاقت وي او هغه باندې د معاشرې او د علاقې اعتمادي حاجی دا جنات چې دا کسانو باندې راشي او دا ټوپونه چالو کړي زیاتر عاملان ما داسې لیدلي چې پلاس استعمالوي اوسپنې اوزار استعمالوي په هغې باندې مریض کابو کړي نو الرډي هغه دردونه کوي خلک اوچتېږي رابغېږي وایي دا د باندې جنات دي تاسو هم هغه طریقه کوئ نه در اوسه خو موږ داسې طریقې نه دي کړي خو البته چې کم جنات ډېر سرکشه او ډېر زیات کوي نو موږ ورته ګوتو کې پین واچو نو هغه مریض ته پته نه لګي هغه ټول درد او تکلیف په جناتو باندې بس دغه جنات بیا خپله موږ ته وایي چې دا خبره یا ده یو طریقه ده یو دویمه زموږ خپلې پړایانې دي چې په جناتو مریض باندې ورچوف کړو بس هغه موږ ته خپله وایي چې یو دوه درې چې څه ورته زه وایم هغه به مني زما پیج کې د ویډیوګانې وګوري شته زبردست تاسو د مولانا محب الله جان صاحب دا خبرې اورېدې دا ماشاءالله د دوی دا ځای چې کم دی نو دا به هم راته دوی ووایي د دوی د دمونو ټایم چې کم دی ګورئ تاسو په خپله باندې چې په چا مو زړه اوبس کی هغه عالم سره رابطه کوئ هغه کس ته ځئ بالکل غلط ویډیوګانې مه شیر کوئ که زموږ په دې ویډیو کې درته څه هم ښکاري نو بالکل ستاسو لاس او زموږ ګریوان ښه کس په درته موږ رامخامخ کوو او خوښه بیا ستاسو ده مولانا صاحب د دمونو دروازې هم لږې وښایئ ټایمونه مو ښایئ او علاقه مو ښایئ زمونږ خو در اوسه پورې 3 ورځې وي جمعرات هفته اتوار که نه اوس نن نه مونږ ورکې د ورځې 4 کوو بود ورځ جمعرات هفته سهار 8 واله ماسپښین مانځه پورې دغه زمونږ ټایمینګ دی پیښور کوواټ روډ باندې زمونږ ځای دی نمبر به ته په دې سکرین ورکړي نمبر ووایئ زبان 0313 960 85 26 بل دویم 0304 1198 635 پاتې شوه ماسپښین مانځه نه وروستو مه رابطه کوئ او مه راځئ ځکه دلته زموږ د مدرسې سبقونه تا ته به زه وښیم 3.5-400 ماشومان راځي هغه صحیح ده جي زموږ کتونکو ملګرو هم لیدلي اوس هم تاسو د مدرسې نه موږ سره رالی که نه د ویډیو دپاره چې د کتونکو ملګرو له موږ وښایو چې آیا په معاشره کې کم جعلي پیران دي هغه څنګه او کم صحیح عاملان دي هغه څنګه خو نور خو په تندي د چا لیکلي نه پکې موږ پہچان کولی شو خو زه خو په دې نسبت باندې مولانا صاحب سره رابطه کوم راځم چې دا ماشاءالله ښه درون خوږ سړی دی دلته کې باقاعده ماشاءالله ټول خلک یې پیژني ټوله بازخیلو والا پیژني چې دا کم قسم انسان دی ما یې تپوسونه کړي دي نو بس دغه ما سره ثبوت دی او ثبوتونه هم راته خولي په دې وجه ورسره پروګرام کوم کو خوښ شوی مې وي نو د دې پروګرام پر موږ ته اجازت راکوي د الله په امان